السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب امید دی چې ښه به یې. مفتی صاحب زه منیب الرحمن د باجوړ نه د تپوس کول غواړم چې دا بې زمزم اوبه په ولاړه څکل پکار دي او که په ناسته. والسلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ملګری سوال کړی دی چې د زمزم اوبو په اولاړه باندې سکل ضروری او لازم دي کنه په ناسته باندې سکل هم جایز دي. محترم اورورا د زمزم اوبو په اولاړه باندې سکل اگر چې بعض علماء مستحب ګڼلی دي لیکن راجح قول دا دی چې په اولاړه باندې د زمزم اوبه سکل به صرف بلا کراهت جایز وي، مستحب یا مسنون بالکل ندی. تر کم حد پوری چې د بخاری د روایت تعلق دی کوم چې د ابن عباس رضی الله عنه مروي دی، پاغي کې د نبی رسول الله والسلام نه د زمزم اوبه په ولاړه باندې سکل ثابت دي. هغه خو یا صرف د بیان جواز د پاره او یا په عذر باندې محمول دي. د محققین رائے هم دغه ده. درس ترمذی کې مفتی تقی عثمانی سے پدریم جلد صفحہ 253 صفحہ کې هم دغه تفصیل نقل کړی دی. لہذا د زمزم اوبو ته ودرېدل څه ضروری او لازم نه دي، په ناسته باندې سکل هم جایز دي. البته که څوک د زمزم اوبو ته ودرېدل لازمی او ضروری ګڼي نو دا بیا بدعت جوړیږي، د نزان ساتل پکار دي. بلکې د خلکو عام رواج دا جوړ شوی دی چې د زمزم اوبو ته ودرېږي نو دیتا د التزام خبره وي، یعنی لازم یې ګڼي په اولاړه باندې د زمزم اوبه څکل. لہذا بهتره دا ده چې په ناسته باندې وڅکلی شي.